روزي په حالت کې په انسان باندې غسل وړي او دی لمبا کې غسل وباسي نو د پوزه کې خله کې بنا چي دا بده د روزي مات نه پسا چي زما یتون دا مکمل غلط دي دا زموږ عوام خلکو دا خبره مشهور ده چې روزي په حالت کې تاسو خله کې پوزه کې بنا چوي حالانکه د سوي بیا روزه ماتيږي نه د سر روزه نه ماتيږي کوم انسان ته احترام وشو او دی غسل وباسي بهتره او افضل دا چې انسان سو نظر کې دي چې دی غسل ادا کی غسل وباسي دا بهتره ځکه چې روزه کې ډیر حالات پاکه کې تیر کې نه بهتره ده چې کله په انسان باندې غسل وړي نو پوزه کې او خله کې وبا چول ډیره مبالغه پکې نه دی کول چې مطلب انسان خله کې وبا چوم دې په بار غړغړی کوي او بار مطلب خله کې وبا چي د څه نه کول پکار څنګه انسان او د زپاره خله کې وبا شي دا شانتي واچو بس وبرو باسو دا رنګ پوزه کې دا کم پوزه کې نرم اډو کې دې ته وبرو شي دا کافي دی نه زیاته مبالغه نه دی کول پکار چې انسان دې نه ډیره مبالغه کوي د سر روزه هغه ماتيږي وسره نمایتمندو دغه مسله سونه هم مخکې ملګرو سره شیر کولو شي شیر کې ډیر ملګری پدې کې دا مشوش شي چې یاره غسل پیوړي سلابت ورسې په غسل کې تیر کې منځ داس پکې نه کې ذکر اسکار پکې نه کې تلاوت پکې نه کوي د هر څه پکې دې محروم پاتې شي نو زما یتمن دا مسله مخکې ملګرو سره هم شیر کې چا چې غسل وړي نو هغه په کار زر نظر هغه غسل خپل ادا وباسي الله تعالی موږ تاسو نظر شي بعض ملګری ته روزو بارک څه قسم مسلې یا څه قسم شک شوبې تاسو کمنټ کوي چې ان شاء الله موږ په ویډیو یا جواب درکو الله تعالی موږ تاسو نظر شي الله تعالی موږ تاسو خپل رضا نصیب کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته